دا چند کسان دي چې هغوی د دې نفاق دا خبرې به دې قومونو کې کوي چې هغه ته یو اباسین یوسفزی ورته وایي، بل ته روح الامین وایي په صوابی کې زمونږه، بل چې کوم نه یو کس یو ایس پي صاحب دی د بونیرو چې هغه په خپل هم د تاریخ نه خبر وایي چې یو پېره په خپل تاریخ کې زما سره شجرې نشته، زموږ شجرې روکې شوي دي. بل ټایم کې وایي ما پلان کړي دي چې ما زما شجره پکار ده، بل ټایم کې هغه وایي چې یاره د خلکو سره شجرې نشته. نو زه دې ته دا ریکویسټ کوم چې زمونږ نن غلي یو نو دغه خلکو سره زمونږ رښتې دي، په سوونو رښتې دي. زما خپله مور یا که یوسفزی ورته وایي که منډړه ورته وایي، دا زما خویندې به دغه خلکو کې ناستې، د هغې خلکو نن زما د کلي په دلزاګو کې 140 زنانه دغه خلکو ناستې دي. بل خبر دا سره چې مونږ چا ټچ کړي نه یو، مونږ له چا بېعزتي نه یې کړې، نو مونږ له د پښتون دا قاعده نه ده چې دی د هغه بېعزتي وکړي. بل پښتون هغه دی چې دی د خپل دشمن کرده کمزور یم چې دی زورور وګڼي. بل دویمه خبرداره چې زمونږ دی په دې ګناهګاري چې تاسو له مونږ ځای درکړو، تاسو له مونږ خپلې سینې پورې راجوړ کړو، د هغې په عوض کې ما ته څه میلو شو، د مغولو حکومتونو په ما باندې راواچولو، زما جلا وطنۍ وشولې، زما قتل عامونه وشو. خو دا ځمکه چې نن رنګ ده، دا زما د مشرانو په وینو باندې رنګ ده. لوی لوی ائمه به دې ځمکه باندې زما پراته دي چې هغې کې ته علي بن یوسف په مردان کې ما یاد کو چې نن دې مردان دغلته وویشته، چوکونه وویشل، خو د خدای په نسخوا دغلته کې پروت دی که نه. زه د دې څه مورخین په مردان کې هم د هغوی ته هم د دې شیشې په ذریعه باندې دا خپل پیغام رسومه چې تاسو هم لکوټي دغلته سوچ وکئ، بیا داسې وکئ دغه قبرونه ختم کئ، دغه په ځای بل څوک ښخ کړئ، ځکه چې دا خو بیا د ځمکې اهل نه دي چې تاسو کوم کار زموږ د قوم سره کوئ. بل دې کې دغه چې کوم نه ملک یحیی چې کوم نه سومنات په جګړه کې کردار اهم ادا کړی، ملک کالو خان دا زما نیکه چې دیم به دغه جګړه کې و. د دې ذکر چې کوم نه جمیل شموزي په خپل کتاب کړی، دا په خپل یوسفزی دا سړی. بل دویمه خبره دا چې دغه د شیخ تپور دی، لوی هستي د امانګړ په دغه باندې لوی مزار دی. بل دی شیخ ادم دی، هغه چې کوم نه ډېر لوی مزار دی په هغه باندې، دغه په دغه باندې چې خدای خبر مونږ په خپله نه جوړ کړی، خو دغه شهداو هغه عظمت نن دونه دی چې د هغې حفاظت هم خلک کوي، لګیا دي هغې باندې. په خیشکو کې دغه د شیخ احمد دی، د خیشکو کې زموږ دلزاق چې ته داسې ما نه دي لیدلي، موږ ته نه دي ظاهر شوي، خو د خیشکو خلک به راځي 3 ورځې د هغه په مزار باندې ډیوټي کوي. د دغه خلکو الله تعالی حفاظت کوي. زه دا نه وایم چې زما نوم دې په دغه باندې ولیکلی شي، په چوکو لیکلی شي، خو لکوټې د قبیلو د نورو خلکو هم به دې ځمکه باندې څه دغه پکار دی، حق پکار دی به دې ځمکه باندې. که ګوجر دی، که ممن دی لوی تاریخ لري، که هغه چې کوم نه خټک دی. چې کله بابر حمله وکړله، دا یوسفزي ورسره ملګري وو، هغې احسان تحفه کې دی مونږ له هغه بابر چې کوم بابر دی د دې قتل عام کړی و، هغه بابر دی په مونږ باندې راواچو. د شپې په وخت کې به مغولو حمله کوله، دی به تر ځانه نه خبروللی. بل د دې ډېره ګنده طریقې سره دی جګړه وه، دی به بچي ملالولو، دی به زنانو ملالوللې، دی به چې کوم دی نو بوډاګانو ملالولو، دی به بوډاګانې ښځې ملالوللې. هغه جګړه وشوله، خو زمونږ قوم تیار نه و. په دکې کې یو زنانه ده چې هغې ته شابوړی وایي، دا فخر افغان د 4-5 زنانه په دې دنیا کې دغه کې تېرې شوي په پښتنو کې، بلکې په دنیا کې به ورته ووایو چې دا به پکې انشاءالله پټاپي. په دغه جنډۍ کې د هغې قبر دی، په روز کال مونږ هغه جوړ کړو، خو چونکې بدبختي راغله چا په کور کې هغه دننه راغی هغه قبر. بیا که نن احسانات شوي دي، نو چې کله ملک احمد جنګ میچنۍ بایلله او دې ځي نو د ملک محمد دلزاق کور ته په ننواتې ځي او په خپله د اقرار کوي چې موږ ستاسو د مقابلې نه یو. تواریخ حافظ رحمت خان یې دی وګوري او روشن خان دی وګوري، دا د هغه خپل بیان دی. او چې کله لړ شي نو هغه ښځه دی چې کوم د محمد ښځه دی خپل کور کې پټ کې کوم کارېدلی دی، کوم غصه دی، دی پټ کې میلمه د میلمه احترام زموږ د زنانو کردار هم په تاریخ کې چې د اسمان دا د ستورو برابر دی. که نی بل پله نور خلک وګوري خپل تاریخ چې د زنانو په سر دې سره څه شوي دي. هغه زنانه دی پټ کو، دی پټ کو، ورته وایي چې زما قوم تا وجني، ته میلمه ته پټ شه دلته کې. دی ورته وایي چې ته به څنګه مناسب ګڼې. دا دی خپل خاوند پسې کس ولیږو، خپل نوکر چې لړ شه او د قوم رایې هم جج کا
او زبا خاوند ته ووایه خاوند دې په جرګه کې ناست ملک محمد دغه ټیم کې په هغه علاقه سردار زموږ ملک محمد و. نو هغه لړو پټې وته چې ملک احمد په جرګه کې راغلی دی او ناست دی کور کې مونږ کېنولی دی چې کوم خبر شوي دی مونږ نه پرېږدو. اوس هغې ښځې دا حکمت وکړو چې بار یې اواز وکړو چې ووایه چې نوکر ته چې هغه وتښتېده ووته. بیا چې خلک رادغه شي مشرانو په وکړي چې یاره دا میلمه راغلی و داسې نه و په کار چې ښځه کله پوه شوه چې دی کله دماغ د خلکو ټنډک شو دا یخ شو او دی چې کوم دی نو اوس هغه خپل دغه باندې قایم نه دي په هغه خپلې سختۍ باندې. نو دې ښځې ورته ووایي چې ما سره ملک احمد زما په کور کې دی ما ځان سره پټ کړی دا زه نه یم دا تواريخ حافظ رحمت خان وایي دا روشن خان وایي بل دا دی کله کله به نیټ هم دا واقع بیانوي خو بیا لکۍ والا دغه ځای کې بیا بل ځای ته تو کي. نو هغه ځای کې دی کله چې بیا راووتو د هغې په تعظیم سره په عزت سره هسې ورته ورکړو او دی خپلې علاقې ته رخصت کړو. خو چونک چې بیا هم د افسوس خبره دا ده چې زه خپل قوم تپوس وکړو چې دا دلزاک څنګه خلک وو نه په جواب کې ووایي دا ډېر بېوقوف وو. وی ګوره دې زه هم پرېښودم سوچ پکار دی. او زه نن دې خبرو ته دقې دغه مجبوره کړم دا یو څو مورخین چې د دې کوم ځان ته پوه دي وي ګنې خلکو ته پته نشته خلکو ته ښه پته ده خو د خلکو عزولۍ دي رورولۍ دي یو بل کرې زنانه په سوونو ناستې دي رښتینې زموږ ډلې پرې دي زموږ په یو سب کې ولاړ یو امامت کوو په یو جنازه کې ولاړ یو د یو بل غم ښکلي کوو د یو بل ښادي ښکلي کوو. تاریخ راته هم دونه معلوم نه چې دونه به دې ته نه معلوم. دا صرف په پوزې په سر باندې چشمې نه دي کېښودل پکار د بل عزت ته هم کتل پکار دي. بل د پښتو یو متل دی چې ته د چا بده مور مه کړه نو ستا ښه مور به څوک نه کنځي. خو بیا به هم زه کوشش کوم چې اخلاقو کې بدل نه زه کوشش کوم چې زه وخوځم د دقې خلکو مونږ سره په سوونو رښتې دي. بل مین خبرداره چې د ملک احمد د اولاد د خولې نه مونږ چې د سوو نه رېدل چې د هغه کوم بیسیکلي اولاد په یارحسین کې پروت دی لداد خیل مرداد خیل اسماعیل خیل جنت خیل د هغې د خولې نه مونږ په زول خبره ونه رېدله ده. هغې چې مونږ سره میلاویږي په احترام میلاویږي زمونږ د هغې په بندونو کې رښتې دي غمونه خادی دي د الیکشنو ډلې پرې دي زمونږ کړي خو دي ورسره دا چند مونږ د دې شیشې د دې په وساست سره زه د دې جرګې ته دا درخواست کوم چې دا کسان د دې خبرو نه منې کوي چې دوی د قومونو تر دامن نفاق نه پیدا کوي چې دوی نفاق د خلکو تر دامن نه پیدا کوي کني چې دوی لګي تر کومې پورې به مونږ خاموش پاتې کېږو خو زمونږ نه زمونږ د عزت خلک نه خفه کوي کم سے کم. نو هغې دویمه چې د دویمه زنانه درېیمه زنانه کردار درته وایم چې کله میر جمال مندړ ممند وو خلیل وو د اسونو په پیسو اسونه ولا ورکول بیا پیسې نه ورکولې ولا دغه ټیم کې د توره واچولا غاړه کې وزیر توره غاړه کې واچولا او رالل د ملک هیبو کور ته د ملک هیبو په قتل کې میر جمال 100% چې کوم نه دې دغه د پکې شریکو خو دونه ده چې دې ته بیا کله دې باندې څه مصیبت راغلی دې بیا سړی ته نه کتلې خو دې بیا یو سړي لتلي د خپله مسله هلته حل کړې ده چې کله میر جمال وزیر راغله په جومات کې جومات د دغه ځای نه بیا ثابتېږي نو جومات کې خلکو د الزاق ناست وایي چې تپوس د یو بل نه کړي د میر جمال هیبو کره سره راغلی دی نو دوی وایي چې دی راغلی ننواته کې د بار نه هم خلکو د ښځې پسې سوال جواب وکړو چې دی په عزت کې کېنه و د عزت ورکړه سار به د سره خبرې کوو چې سار شو نو میر جمال نه تپوس وکړه چې څنګه راغلی وي وی چې یاره زه راغلی ما ملک هیبو په قتل کې بلکل زه مولوي سلیم زه تسلي کوم زه قرآن قسم کوم او که نه تاسو وایي نو بس کفن مې هم راوړلی دی که وجنی مې او که دا زی راله وجنی بیا هم د هغې په عزت کې کېنو او زه دا تاسو سره دا بد وي خلیلو کړي دي نو موږ یې په خلیلو راواچولو په خلیلو باندې موږ راواچولو خلیل بیا دغه ځای اندر په در کړ په موږ باندې